تاسو به وایي چې دا ټول عالمان تقریرونه کوي، دا ټول غریبان بوډاګان دي. دا ټول پکې دننه کھوکله شوي دي، اسه ډانچې در تخکاری. زما طبیعت ته ډیر زیات حساس، ز زیات بوډا په دې اوم شم، خو نه داسې بوډام نه یم چې دا د وخت لوټيري او غداران چرته دا سوچو کی چې زا ضرب مرشنا. کزمر شم دا الله دین پچا پورې موقوف نه دی. بل بجلګر مولا کاتا الله شاه بخاری مر شو، خدای پاک 2 کروڑ عطا اللہ شاگان پیدا کر. کہ مولانا مدنی مړ شو، تاسو وګورئ په دې مدرسو کې علما ناشتي، هغه فرایض چې کوم مولانا مدنی په دیوبند کې انجام کول، بخاری او ترمذی لولو د پاره خدای نور مولانا مدنی پیدا کړی. ٹھیک ده جی؟ د پیغمبر د وفات نه وروسته که دین حقا وران نشو، نو زمونږ د مرګ نه وروسته دین حقا ورانې دی نشي. سره په خپل وس پړ دی. ما سره حس هغه فطری حس دی، هغه داده چې زه د خپل ملک ته ګورم انتهایی تعجب راته کی. او دا شعر را یادېږي چې یو د هجران غمونه د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. دا فطری حس ده ماتا انتہائی پریشان کن. د پاکستان غم ولی دا بدر توسوه بیا په دې ملک کې د علماو تاسو واوري د ډېر زور په دې ولګولو چې شیعاګان داوي او مونږ داوي. ډېر پوښتنې به یې اسې درته خبره کوم، ما ته په دې جلسو کې لوی تکلیف بلی، لوی هغه دای چې دا خلق داسې ناس دي لکه دا دم کړه مړس نه داسې ناس دي پوېږي نه، او کله داسې ګوري کله داسې ګوري، خبره نه کوي. تاسو خیال را لوی تکلیف را ته بل دای خبره نه کوي. قسم په خدای چې د کافی زمانه نه دا یو طریقه د علماء او د تقریرونو او تبلیغونو را روانه ده، خبره نه پوي. سنخلی نه در پوري دینه زیات بد قسمته دی یو قوم بل څکی دي چې پاغه پوري سنخلی نه. لکه طالبانو ته سړی درس کوي، درس نو هغه ته د طالبانو پته لګي، مدرس ته د طالبانو پته چې دا طالب پورې سبق نخلی او دې پورې ننخلی. دا وګورئ چې دا کوم اوسګړی وړي وای لګیا دي دی پورې سبق نه دین خته، دا شورا ته چې کم تلی دی پورې ټکه نه دین خته. چا پورې چې سبق اون خته د سردار کونین فرامین ور پورې اون خته
آب بیا ملنګ وی او هغه خدمت د پیغمبر د خبرو بکای چې کوم خدمت ابو هريره کړو. هغه لاجبه د قران کریم ساتي چې کوم لاج د قران د پیغمبر نرستو حضرت عمر ساتل. نندان نسخه د قران چې ستاسو په مخ کې محفوظه پرته ده دا د حضرت عمر برکت. نو عرض مې داو چې مونږ پورې څنخلی نه په خبره نه پوي. عزیزانو تاسو په دا پوهیږئ چې زمونږ او د شیعاګانو منځ کې الکه دا څه جګړه ده؟ هیڅ جګړه نشته. تاسو وایئ چې کوم قوم کې دا اهلیت نه، کوم قوم د قوم کې دا اهلیت نه چې د خپل زامنو او د خپل خزې سره فیصله وکړي، هغه قوم کې دا اهلیت شته چې نن سورل سو کال وروسته د ابوبکر او د علي فیصله وکړي. دا اهلیت پکې شته. کوم قوم چې د استنجا کولو په تمیز نه پوهیږي، هغه قوم کې دا اهلیت شته چې هغه د پیغمبر د اولاد منځ کې فیصله وکړي. استا څه کار دی او زما څه کار؟ زه د شیعو ټول مشران منم. څوک نه منئ؟ شتا شتا تاسو کې څوک؟ شیعه پنځتن پاک وای. زویم چې د پنځتن پاک د کوسو د سپو خاورې زما په سترګو کې څوک واچي دینه لویه دوی بل نشته. کایشی کی مجازی شکو پائے سک بوسیدہ مجلو خلق گفتا آنچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. پائے سک بوسیدہ مجلو خلق گفتا آنچی بود گفت گاہے گاہے در کوہ لیلا رفت بود. د سپیخ په ولې صفای لکه وې دا سپه به کله کله د لیلا په کوسو کې ګرځي. نو د لیلا د کوسې خاورې د خپو سره لګېدلې دي، نو ځکه سپوم چې خاورې سره مجازي شو. ټیک شو. 12 امامان ته وایي د 12 امامانو کوسې جارو کول په جارو زب خپل سعادت غنم. ٹھیک شو. ګوته پکدا ازمانم فقہ جعفریہ خبرې کوي. راش په دغه فقہ جعفریہ به خبرې وکړو. که فقہ جعفریہ د قانون محمدینا قانون خود دو دی یا قران دی یو حدیث دی بل څه شته پکې. فقہ تدوینونه خرستو شوی دی 150 کال رستو. اصل شی قران او حدیث دی. اصلی دین قران 1500 آیاتونه احکام 3,500 حدیث احکام 4000 روایاتنا ډانچه اسلامیه جوړه ده. کده دینه فقه حنفی خلافی مونږ نه منو او کده دینه فقه جعفری خلافی مونږ نه منو. خبره خلاص په دې به خبرې ز ستارت سمنم ته زما درې کسان نه مني. کم؟ ابو بکر،
عمر عثمان. ابو بکر د خدای خودم رخصو چې د غرمې پیغمبر ته جبريل راغی چې په دې ټکی ورشه الله وی ابو بکر ته زما سلام وایي. نو د خدای خوخو استابدي شنو ګناه اوس د چا ده؟ زما ګناه ده؟ د خدای خوخو او استابدي. عمر هغه انسان دی چې په قران کې څومره آیاتونه الله د عمر د مرزا مطابق نازل کړي دي. عثمان هغه انسان چې رسول ورته وي چې عثمان په خدای مې دې قسمی چې تا جنت سو زله په بیا غسته. د خدای او د رسول خو ابو بکر عمر عثمان سره دا شفقت او مهرباني او مینه ده او ستا ور سره دا مینه ده. نو وایا چې په غلطه ځای موقته آسمان نه आवाज تا تم نکیږي او ما تم نکیږي. جبرائیل تا تم ناراضي او ما تم ناراضي. د کتاب خبرې دي ستا او زما منس کې په یو کوټه کې بکینو تب مویا او زبه مخیم که حضرت عمر غوند سخت زړه والا خرازی او د پیغمبر په لاس لا اله الا الله محمد رسول الله وی نو ستاو زما منس کې چې حق د چا طرف ته زما دا ایمان دی کما ته دا ثابت شي چې حق تا سره دی زب سبا تور جو بواچوم او تور پټکې په سره موزه شیا کېږم. الکا جګړه د څه خبره ده خو تم جنت لا زور کې او زیم کوم کدارا ته پته چې ستالار جنت تلنده ده ز شیا کېږم او کزمالار جنت تلنده ونه ټیک به تسونی کېږي. دې کې د جګړې څه خبره دې کې جګړه نشته فساد نشته. اسلام تر تاو ما چې را رسېدلې ده دا د پیغمبر د خسته او اخلاق او برکت ده. اخلاقی مظاهره به سره کو که پیغمبر په طائف کې د کانو وشتونه بعد دعا وکړه چې پروردګار د طائف خلکو په ما د کانو بارانو ک اے خدای د دې په بدل کې ته په د رحمت بارانو کا. اے الله په مای کانی رو ورول خدای د دې بدل کې ته په رحمت رو وروا. زما عزیزان عرض مې دا چې زما بچیو سره د دلایلو جګړه دلائل با ما تخیر دلائل با زدر تخیم چې حق کم طرف ته هغه طرف ته اتباع وکړو. خبره خلاص. دا وخت آیا د شیعه سنی د فساد ده او کدا وخت ستا ټول ملک د افرا تفری شکار ده. پټول ملک یو ګورې دا خوف او حراس چالا تھوڑا گروپ راوته دي ا تھوڑا گروپ ته چا تھوڑا دوی ولڅ هوا ور کوي لګیا دي په اخبار کې فوټوار خزه کې مکړی پرتی دي نن جنگ پندای کې وګورئ یو ماشوم په تبر کې مکړی پروت دی نن جنگ پندای کې وګورئ بیا دې ظلم لا ته په ټي وي هوا ورکې ستاد ملک ټلویزیون دا ظلم قوم ته خی چې دا وګورئ د دې مفهوم مخالف سره وزي. اوس په دې ټکی کې خدای سر در پورې نخته خو په پوي بشي د دې مفهوم مخالف سره وزي.
چې ستا دور حکومت ناکام دی د ملک او د قوم په خدمت کولو. ستا دور حکومت د ملک او د قوم خدمت نشي. زما خزا زما بچی په کور او په کوټه کې د محفوظ نه زبتا څکم زبتا څکم زما مال د په کور کې محفوظ نه زه د تا څکم بیا ته کای څه ستا قومی اسمبلی په 8ویں ترمیم بل کې نخته ده 8ویں ترمیم بل کې او ملک د قوم بچی په تبرونو کې مکیږي لچا ته 8ویں ترمیم بل پاس کړي چې سمې کړې دي دام روا او چې سبا قوم دام روا هاجي او ملک کې د قوم بچی لګیا دي کې مکیږي. دا زما ذمہواری زه د ملک دشمن ډاکټر چره د مریض دشمن نشي کېده که کېده شي عالم چره د قوم دشمن نشي کېده. دا لیبلې خو تاسو سره ډېرې پرتی دي چې ان کی गिरफ्तारी امن عامہ کے سلسلے میں لائی گئی. امن عامہ زه خرابوم دا تھوڑی والا او تماویلی دي چې خلک مړ کوي زامن عامہ خراب زامن عامہ قوم تویم چې ویښ شي کریا کہنے باتا سن کے تے ہوشیار روی کریا کہنے باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی منگنا وی شفاتا بندگی تے تیار روی تے مسلوی کتاب دا تو رو شرے دی بند وچ کریاں کے نہیں باتا سن کے تے ہوشیار روی اندھیریاں سن راتا نیندر سی بیدار روی تیارے در باندې عظیم میرا روانی دی زما دې په خدای قسم وی کدا د دې طرف تیار در باندې رالا زخم ملنګم زیات لزیات مړ بشما زخو غریب ما زیات لزیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجاڑما پزان نجاڑم نخپل کٹو بستر جاڑما کجاڑم ستادا نازک خزا جاڑم چدا تمرا پناز دے ساتلے دا غریب بچرتا منڈے وہی زخپلی لڑا نجاڑما زما لڑا غریب سرادت تی لوگ سرادت تی کچکور کے اسے دو سرادت تی زستاسو د انگلینڈ او د امریکې MRCP لونا جاړما خپل زامن نه جاړم
ملنگان دی او درویشان دی او پزمکا ناستا سرد عادت دی. زستاسو زامن د امریکې فاضل شو د جاړما د مری کیډټ او د مری پبلک او د مری کانوینټ کالجونو سټوډنټان جاړما زما پکور کې تورا کټوي نه جاړم ستا پکور کې بلو پرنټ نه جاړم مولانا محمد امیر بجلیگر مرداباد اسلام زندہ باد قرآن زندہ باد حدیث محمد الرسول اللہ زندہ باد بجلیگر ملا پتو پولا بجلیگر ملا تشید مرداباد زندہ باد زمازیزانو عرض میں داو چی زان نجاڑم زستاسو بنگلی جاڑم ستاسو اغا غسل خانے جاڑما چکم یو غسل خانہ پا 1 لاکھ روپے جوڑا دا آدھا غلو زیم جاڑم چی دس پاک زیب بیا چرتئی چی تب پا کے غل کے اغا دی جاڑما او بدبختا زخود ملک جاړما زخود ملک بقا غواړما زد ملک سالمیت غواړما چې ملک وو زب پکوم دغه ملنګ او درویش د زمانه ما تبوم دغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحبان خزم ترکای اسپی مزیب هم تاسو کوئ ما د پر مزید نشته زمولایم بیا ته ما ته تعلیم یافتم نه وای دا خلق چې خپلو کې کینی وای مونږه دا پړې لیکه خلق چی پړې لیکه مونږه دا خلق پیدا مولیان دي یعنی مولا ورته جاهل ښکاري پړه لیکه دوی هغه چاته وای چې چا انګریزي ویلي چا چې قرآن ویلی هغه ته پڑھا لکھا نه وي سینسیبل خلق گریجویټ خلق دوی چاته وي چا چې د پیرنګي ژبه ډېره زده کړي گریجویټ او سینسیبل دوی هغه چاته نه وي چې چا د محمد رسول الله ژبه زده کړي زما عزیزان نو عرض میں داو چې کدا لعنت په دې سرحد را واوړېدو ټول مربد چيلي مور تر کما پورې د چيلي د سر خیر غواړي پرونم در کې 50 ملیشي والا وجلی دي پرونم ستا په سرحد باندې دو عرب او دو ور سره نور چې افغان مهاجرو ته پیسې وړي پیسے تی اوڑے او دوی علال کڑ تناستی علا 8ویں ترمیم میں بل پاس گئی او پا سرحداتو دی خلق کی مکی گی لگیا دے وی تپا بستر د بیغمائے کوي خوبنا تپا بستر د بیغمائے کوي خوبنا زما په مخ کې او خلاره جوړوینا بدبختا ته په مزو کې اخته او زما بچی کباب کیږي لګیا نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د دې ملک لاج او ساتای د دې ملک حفاظت وکړي تاسو وګورئ د کشمیر په سرحداتو سال دی زمون فوج په دنیا کې مثال نه
اوس هم په دنیا کې مثال نشته، نیو نشته. هغه مړه کېده د کشمیر په سرحد، دا مونږ د پاره سنیک فال نه دی. نن هغه اندو چې تاسو به وې چې سل پاپړ د یو لوړ، دا بموي سل پاپړ د یو لوړ. هغه اندو ولې نن ستا په سپېږمو کې پړی چولې دی او د مداري غوندې دی ګډۍ؟ ولې هغه دې زکه ګډۍ چې پاغې کې وګوره د پردي ملک موټر نشته، پاغې کې وګوره د پردي ملک توپی نشته، د پردي ملک ټینکونه نشته. بحری بیړې هغوی خپلې جوړې کړې دي او نن ستا په سمندر کې چلیږي لګیا دي بحری بیړې. ایټمی نظام دا هغوی وګوره، روس تیریږي، امریکا تیریږي، په څلور بولي ولا راځي. ولې وزیر اعظم وګوره همغه د 2.5 پیسو ټوپۍ او د 3.5 مینو کمیس اغوستي کني اغوستي. مور به همغه د 5 مینو ساړي تړلې و او د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم و. د 80 کروڑ دنیا وزیر اعظم دی او د ململ د 100 پیسو کمیس اغوستي. نن تاسو د 3.5 کسانو وزیران یې، کله یو برش پزان مګي، کله بل پزان مګي، کله یو مګي، کله صاحب نم جنډي خوخيږي او نم موټرې خوخيږي، چرته زې پونګي درته والي کیږي. ورشه دغه بنگلې مو ګوره او تاسو خپلې مو ګوره. نن د قوم بجټ چې راځي د قوم مړی په ولی غوسیږي؟ ځکه غوسیږي چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي په ملک. پټرول ولی ګران شي، اوړه ولی ګران شي، چینی ستا د ملک پیداوار دی ولی ګران شي، په متیازو کولم ټیکسونه ولی ولګېده؟ ځکه چې د شاهانو اخراجات نه پوره کیږي، د ملک د بیگماتو اخراجات نه پوره کیږي. هغه اخراجات پورا کولو د پاره لاندې سطح خلقو مړی غوسي شي. زما یو کور دی زه پکې اوسېږم، په ما دې ولې ټیکس ولګي؟ ولې زما یو کور دی په ما دې ولې ټیکس ولګي؟ دا کوم انصاف دی؟ دا دی هغه گروپ فتوا ورکی، هغه گروپ چې کوم په اسمبلی کې شریعت گروپ جوړ دی چې اسلام په تیزی راوړو، ا دې فتوا ورکی چې زما په یو کور دی ولې ټیکس ولګي. د سکلو بودی په ما ولې 25 روپۍ میاشي؟ ولی په دې ملک زدا حکم نه لرم چې مفت وبوست. کمیټه بجټ خود شیباغ په فنکشنونو تباہ شو ټول. خود شیباغ فنکشنونو خوړو نو فنکشن باندې چې 10 لکه ولګي اب زمون سرمنې نه وباسي بیا 10 روپۍ ریړه دی ولې مزدور ورکی کمیټه له ولې پرېړه کې مې ټیپری خېدي خرڅېږم نه بیګاله راته بچی نه هر دی او استاد کمیټه دې 200 روپۍ میاش ولې درکم؟ په دې ملک زدا حکم نه لرم. هیڅ بنئ او کله شاهانو خرچونه کم شو. تاسو مساوات وای، مساوات نن ستا په ملک سوشلیزم وګوره او بریاویږي لګیا دی. ته دلته ګرځې شیعاګان لګیا دي، ابو بکر پناه حق او سنیا لګیا دي. نه دوی پناه حق دي، دوړه پتو په لګي.
ای خدایم سټي او باسا سوچو کوي بدبخت کم بخت قومه نه شرمېدلو سوچو کوي ملک د څه شي ښکار کیږي لګیا دی سوشلزم ستا نوجوان طبقه لګیا دي د خدای د وجود نه منکر دي ته د ابوبکر او د علي فیصله کې د خدای د وجود نه منکر په ثوابای کې وګوره یو تحریک شروع ده چې عذاب قبر نشته والباس بعد الموت چې ده دا ډکوسله ده چې مولیانو رئیس دی ټول نوې پوت چې ستا کم ده دا په دې قهر اخته کیږي لګیا دی اته وکیو دی ته دا غواړي چې ابو بکر او علي فیصله وکم ستا آینده نسل چې ده دا بروسي وي یا لکه ستا آینده نسل چې ده دا بټول دمانی د وی سی آر د برکته ورشه ناول کی سینما وګورئ په پنډای کې اسلامی دارالخلافه کې وګورئ سینما بلو پرنٹ وی د شپې ورشل ته د زنانو بازار وګورئ دلته یو تیګړې ځوړن کړي ټوله بربنډي وش راشي مازیګر صدر روډ وګورئ صدر روډ لکه یوازې دا تور نه ده چې مازیګر کې ورته روزي یا سین دغه تور ده شیعو توان چې بیبي زینب خو په هغه وخت کې امام حسین په سطر کولو چې د امام حسین سر پرې کېدو سبا لسم محرم دے امام حسین سر قلم کیږي بی بی زینب ته خیمه نه راووتا حسین جنگ په ځای پرې خو او زینب د لاس نه ونیوا او خیمه ته دننه کړه ورته ویو زینب که په خپل اختیار دې ستر مات کړو خدای به سزا درکړي په خپل اختیار دې ستر مات کړو خدای به سزا درکړي او که به اختیار به ستر کړې شوی خدای به جزا درکړي دا خدای امام حسین په هغه وخت کې تقریر و چې سره د تور لاندې بی بی فاطمه پنځتن پاک یو بی بی فاطمه هم ده کنه پنځتن پاک یوازې دې ته وی چې په بانس کې د ټیم دغه جوړه کو داسې پنجا او کې کنه نشي پنجا ده پنځتن پاک ده پنځتن پاک کی بی بی فاطمه مو دیکھو وګورئ پنځتن پاک کی بی بی فاطمه مو چې وفات کېدن وصیت وکړ چې زما جنازه چې د ورځې اوچته نه کوي د ورځې دویمه ده چې زما کټ جنازې د پاسه ډولۍ جوړه کوي چې زما د کفن کپڑا چرته پردې سړی او نه ګوري جنازه مم د شپې اوچته کوي او د شپې بیا په ډولۍ جوړه کوي چې د کفن کپڑا مم پردې سړی و نه ګوري الله دا بی بی فاطمه وا د بی بی فاطمه د ستر د عالم ما ته ګوري ما ته د بی بی فاطمه د ستر د عالم چې د کفن کپڑا اوم پردو سړو نه پټولا زمون د ست د خزو د ستر څ عالم دی خو ګورئ مونږ قرآن منو دواړه ډلې. อ هغه منی مونږ هم قرآن څه وایي
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، اے پیغمبر دې سړو ته وایي چې ښځې وګورئ نظر ښکته کړئ. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، او ښځو ته مو وایه چې پردی سړی چېرته وګورئ نو نظر ښکته کوي ورته ګورئ ما. دا قرآن ویلی دی، د بجلیګر ملا خبره نه. قرآن وای ښځو تم چې سړی ته به نه ګورې لاندې به ګورې، او سړو تم وای ښځو ته به نه ګورې لاندې به ګورې. راشي د قرآن په دې آیاتونو عمل د مازیګر ټیم کې په صدر روډ وګورئ یا په کوچی بازار کې وګورئ. 38 کاله د پاکستانو شو د ښځو سودا ختمه نه شو. اور سحر روزي څاخلی زه کله کله دا کیسه خانه نه پدې لار داسې راځم نو داسې یو جلوس روان داسې وکي رومان دې ایک اس طرح ایک اس طرح ایک اس طرح د پاسه به صاحب د زمونږ د غیور قوم خزی راشي پختانه مینګه پختانه مینګه تاسو پیژنئ آب پیراشي تاسو څنګه ده کپڑا خانه تیرا وشم ا دکاندار مخکې تیرا شه مخکې حال تببل چونډه ورته ناشتي تاسو څنګه دام کپڑا مخکې تیرا شه مخکې ما ستاسو ټولې تماشې کړې په خوابه مولیانو مسلې کولې چې کومه خزه به خاوند اجازت نه بغیر روزي نکاح مات شي مالوس د چا نکاح شوه ډو نو ماتيږي بچي نکاح شوه نه ده نو مار پڅي ماته د خو سبقت د وجود غواړي یو شی شوه نه ده نو ماتيږي بچي دا زمون ملک دا زمون اوس دوی وای چې دا خزبه بنديږي څنګه یو منټ یو خزه سرلان دی او په پاس وړاندو کتا سو د خزو بوی ولیدو په سرکونو زمانه دا ګیره کړه یو ته ولې راوت صدر کې आवाज وشو چې یو شعر راوته د خزونه پوزي وکړ هغه نومو ګوربيجو په ټول صدر کې وګرځیدم دارو د پاره خزانه وا اوره خزا چې ګوربي پس په داسې چل کړی چې رښتیا چرته راټوک نه سحر بو صاحبہ پلانی ځای کې مخزنده پوزا وخوره رښتیا کېده بنا بالا مانه ته سړی راغی چې کابل کې یو خزنه بیګا پوزا ووا هغه ورځ یو افوا شوی و تاسو ته بیادی چې یا کتوت نه بار یو خزه خره شوی ده اوریدلی الکه څنګه خره شو وی خزه نو ما چې واورید نو مالی یو نه ده خره ډېر خري لکه دا څه غول خوري یو خزه خره ده کومه خزه چې شپه ورځ بار ګرځي اخره ده نو خري ډېر دي یو غریبه نه ده خره شوی ټولې خري راله چې کوئی عورت گدی نہیں ہوئی خیال میں راغی خان اخبار کراله چې بیت الله شریف کې چا قران خورله هغه سړی نه چمچورای جوړه فوټو یې ور کړو ټیک شو سکال چې اجیان څه مال لکه دا پتال ته کوي چې دا رښتیا
سړی چمچوره شوی. سعودي سفارت خانه اعلان وکړ چې به سو کم چمچوره ممچوره نه دی. دا څه غلط خبره چا کړې ده؟ نه چمچوره شوی. نو ما دې بدبخت قوم ته وی چې سړی ناجائز قرآن وخورو او هغه مار شو یا اشتها شو یا چمچوره شو، نو د کچرو غوانو ته هیڅ سبق ته حاصل نشو چې ټول اورس په دې کچرو کې سیوا د دروغونه او سیوا د دروغو د قرآنونو نه بل کار نشته. ٹھیک ده؟ د مال منډي د بېمانو هیڅ سبق ته وانه غستو چې و چې میخه د بلار به پنر خرسي. خدای ته وګورئ د ابوبکر نامه ماله، خدای ته وګورئ د علی نامه ماله، خدای ته وګورئ د زینب نامه ماله، خدای ته وګورئ د فاطمه او د حسن او حسین نامه ماله. خدای ته وګورئ د خپل خلو ته وګورئ، د خپل شکلونو ته وګورئ، د خپل بوتاړونو ته وګورئ، د خپل نمونو ته وګورئ. وای هزار بار بشویم دهن بمشک گلاب، هنوز نام تو گویم کمال بے ادبیست. وای کزرگونه زلا خلپ مشک و عنبر و وینزما، اغه نه بادم چې ستا نامه په عالم په خدای قسم چې دام بے ادبی دا. زمونږ داخلي زمونږ خلی ډیران دي، په ډیران د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی نامه څنګه کما خله چې شپه ورځ بکواس کوي، کما خله چې شراب سکي، کما خله چې سیګریټونه سکي، کما خله چې پایپونه سکي، کما خله چې حرام خوري شپه ورځ، ا د دې قابلیت ده چې د پنځتن پاک نامه پیوالي؟ د دې قابلیت زما عزیزانو مونږ پورې هغه خلقم پلیتیږي لګیا دي. مونږ خو یو پلیت ډن، نو چې خپل ډن ته داغي نامې را وغورځو هغه مونږ ځان سره پلیتو. ابوبکر الله ابوبکر دیکھو وګورئ د پیغمبر نرسته ابوبکر خلیفہ ش د خار نبار یو بډای خزا اوسېدا. نو ابوبکر بسار وختي په تیار کې لاړو، ابو بډای له بیزه جارو کو منګه به ولا راډک کو ضرورت د ورځې به ورته کې خو بیا به تلاړ. حضرت عمر بم دا کار کول، یو ورځ عمر لګ وختي لاړو چې ګوري څوک جارو وਹੀ لګیا دي، چې نږدې ورغه عمر فاروق وای چې ما وکته فیضا هو صدیق، ابو بکر صدیق امیر المؤمنین او بار د ملک نه به بډای تا په جومپړی کې جارو والا او منګه به ولا راډک. ابو بکر بیا ابو بکر چې پیغمبر وای مال راوړی د جهاد تیارې کیږي، مال راوړی، ابو بکر زی او کور کې جارو وਹੀ او ور څروړي او خدمت کې پیش کړ جارو. عمر زی نیم مال راوړي او نیم پریدي، مال راغه تاسو مر راوړو جندم تا درې مېسا چا څلورما، ابو بکر تاسو مر راوړو او ته وی پروانه کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانه کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یعنی زما د محبوب د خلینا بد مال لفظوزی والله چې مال نامه وا عام پکور کې نه دی پرې خزست کستا د خلینا د مال ټکه وته. هغه ابو بکر چې بیعت ته وشو نو سحر صادری پوګه چولی دي منډي ته روان دي. نن ته چې حلف وفاداری اوچت کینو تاسو ته چل کوو نیت خدای په سیلاب یو سات مردار د ګلونو ګنټي زمونږ د ملک د چمچي ډېرې زیاتې دي. چمچي
په مولایانو کې نشته. دا ساربه چې خپلو کې ولاړی داسې دوه خبرې کوي نو د مولا ورته سه خپل چنګنی وړي ټول ورپورې وخاندي. دیکھو وګوره اوس هغه خپلو کې خبرې کې تاخلواز نیت څه چل شوی دی؟ څه چل شوی؟ مولا یو مستقل وقار پکار دی، یو شان پکار دی. کم سړی چې د غلو ډک دی زباغه ته چوکره کې ما سینه کې هغه کلام پروت دی چې کم کلام باندې بس سردار کونین فخر کو. آپ زده دې کوسډبو دروازو ته وړم، د دوی دروازو ته وړم اخلو کړ. تاسو ته وایم چرته سیبا ځانو پیژنې خدایم پرېخه اوای پېمان چې په دې کائنات کې د خدای نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته؟ داغه نه لوی مشفق بل څوک شته؟ داغه نه لوی طاقت د بل چا شته؟ داغه نه لوی ورکون کې بل څوک شته؟ داغه نه لوی مهربان بل څوک شته؟ نو چې د دومره لوی طاقت مالک 24 غنټه تا سره ای نو تعالی شرم نه درځي چې ته داغه د دشمن په دروازه کې ودرېږي او سوال کوي؟ شرم نه درځي؟ خدای تاسو پرې په دې ملک یو ګورئ بدبخت قوم کچرته आवाज وشي چې پلاني ځای کې زیارت راوته دي او مراد پیاسلی ورور نه خزه ځایږي او نه سړي یو حال الا چې ګلاب بابا دی ولا چې ګلاب بابا دی الا چې ګلاب لکه سجل دی ولا ویني ابي زمزم دی چې چرته دا ویني توي شي او یو څو ورځې وو ارسلان اوس د بلیسار نه لاندې دا زیارت نه دا دغه وګورئ سال جوړ کړ دا سال د خزو سره قیامت برپا کړي ده. و بدبخت او ظالم قوم اسرقت او ګورا اغرشت او ګورا اغل پنګانو لچرانو لوفرانو تو ګورا او ځوان خزي دغه زیته ورلې ګلو تو و شرمې دلی عمل کا. حکومت ورته پولیس درولې چې څوک زنانو نه چي زنانو نه چي. یو افسر ماته وی ویرا پلانی الک له ډیره سخته سزا ورکوم مال ولی ویل جنکای چي مال کمزې کی چيړي ویل په سرک چې رواني وای مالی له خود نر زامن دي د جنکو څه کار دی چې په سرک ګرځي ولی الکا زه د الله سورزو نهاري او د مجمد د پولا وراته مخ کې کېخوا او راته چې دا و نه خوري بچ بشمه بای دا جوړې کړي سنگار کړي استری کړي غوړې کړي دام چې راوسته خو دغه خردینو د څوک راټینګي دا ته ګورئ دا ملک با څنګه د حیا او د غیرت ملکیږي څنګه بکی مونږ خو تباشو زمون خو بیری غرق شوا والله کا بجلیګر مولا جنت تلار شي چې په دې قوم کې اوسېږي والله کا جنت په خوب کې وګورئ چې دا کرتو تنم تاسو دغه خېټ روټي خلاص په دې دوکه کې چولیې چې سړی مړ شي او سبا دا څلور جمعې ورپسې ختمونه وشي برې شي چې توتی شي او پاس په جنت کې برې شي په داوی درته وایم زما دې په خدای قسم وي دا علما ناس چې
چې چا په ژوند د قرآن یارانه نو کړې، چا په ژوند خدای سره رابطه او تعلق نو پیدا کړی، چا په ژوند د محمد رسول الله په نقش قدم باندې تلنو کړی، والله که په قبر کې قرآن ورته پسینه کې دی چې خدای پرې لدی، پسینه ورته قرآن کې نو خدای به نه پرې. ولې د دین څه ثبوت شته؟ او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي متعلق وي چې دغه په ژوند زه نه منلم، خو زما خدمت ډیر کړی دی، د مرګ نه وروسته به قیامت کې به خدای ته شفارس کوم. الله ورته څه وایي؟ وې پیغمبره چا چې په دنیا کې په ژوند ته نه منله، نو زما دې په خپل ذات قسمی که په قیامت کې ستا په شفارس پرېږدما. نن ته دې خوب کې موده دا خوبونه هم ګوره لګیا یې چې چرته پیرونی سه نه بس مونږ د داسې سړي په جولای کې ځان اچولې چې پوهېږو په قیامت کې کار پوهېږه نه. قرآن وګورئ، قرآن وګورئ، قرآن. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوي دي دوی د پاره کرامت به دوی عملو او تاسو د پاره کرامت بس تاسو عملي. الله وی دا غوی د عمل تپوس بتانه نکیږي. ار سړی به خپل پیټه پسري. قرآن وګورئ بیا. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. هر انسان تبا خپل خپل چټه په غاړه کې ځوړل. قرآن وګورئ. یا هو قرآن غلط دی، دروغ دی، سچ دی يهودو او د نصاراو دعوا. که قرآن صحیح دی نو قانون دا دی. عزیزانو نن ته د خپل خلی ته وګوره چې ته د عمر نوم په کومه خلاله عمر د شپې گشت کوي لګیا دی. یو سړی ناسته خزه نه جوړه ده جاړي. ولی جاړي خزه مې نه جوړه ده بچي پیدا کیږي اسنه چې چرته مړ نشي. عمر لاړو خپل بیبي راوسته او قسم یې ورکو چې د دې داسې خدمت وکا لکه چې د چا خپل خور او یای مور. زما عزیزانو عرض می داو چې مونږ د دې ملک دوستان یو، دا ملک حیا شرم او غیرت غواړو. اخیری کې یو خبر واوري سبب بیا جلسې ټوله شپه پتا سو نرونو. زمونږ د انجمن د سپیرو انجمن دی، خوار مورمړی پلار مړی. نه مونږ سره د شیاګانو غوندې دولت شته او نه مونږ سره د بریلیانو غوندې دولت شته. دا جلسه قسم په خدای دی چې تا او مانه په چندو باندې. اوس دا مرګري وای خپل لوډ سپیکر او خپل تنظیم ټیک کو 10,000 روپے په کار دی ورته 10,000 او تاسو به ورکوي وربکې لا سوچت کوي. خدای مخوار نه کړی اشتیا لا سوچت کوي. اوس هغه جیب ته ومن وکې دی پرېدا نه رې تکبیر. هغه جیب ته د الله سمنډي چې کوم کې پیسې دي ومنډي لاس ومنډي پردار. عزیزانو 1500 روپے به د انجمن ته زور کوم د خپل تنظیم ټیک کولو د پاره. 1500 به زور کوم، باقی به سبا جلسه ترازی خو پیسې تشک اوته نو سلور واړه کتابونه بمرانی سي راوړی دلته واچوي.